السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم سمادم جوم او تاسو ګورئ پروګرام زما وطن. په ننني پروګرام کې درته ما نن د یو ناشنا غونډه کې د اختر د خوشحالو لپاره یو نوی زیری به درته یو سرپرایز بر باندې کوم چې نن سوات ته موږ سره څوک راغلي دي. په ننني پروګرام کې زموږ وطن کې موږ سره دلته کې نن څوک میلمانه دي، نو هغه څه تعارف محتاج نه ده. د پخوانۍ زمانې د بدر منیر د وختو یو هیروین میډم شهناز هم را سره نن په سوات کې موجود ده. په سوات ته راتګ درته هرکلی وایو، اختر مبارکي درته درکوو چې اختر ته سوات ته راغلي، اختر مو مبارک شه. ډېره مهرباني، تاسو مبارک شه. ډېره مننه. روژې څنګه تېرې شوې؟ روژې شکر د الله کرم دی، ډېرې ښې تېرې شوې، موسم هم ورسره ډېر ښه و، نو ډېرې ښې روژې تېرې شوې. خو ښکته لاهور علاقو کې به موسم لږ به ګرم و، لږه روژه به لږه سخته وه. سوات کې چونکې موسم ښکلی دی او حالات هم ښکلي دي او په دلته خو روژه لږ اسانه وي. تاسو روژه په لاهور کې تېره کړه که دلته کې په سوات کې تېره کړه؟ نه، ما تقریبا لاهور کې تېره کړه او یو څو روژې مې دلته سوات کې تېرې. اوس څنګه اختر ته راغلي سوات ته، څنګه محسوسوئ اختر؟ د سوات اختر څنګه دی؟ اختر سوات خو خیر، سوات خو زما شروع نه خوښ دی، که هغه اختر وي او که اختر نه وي. ولې چې زه دلته یو څو ځله مخکې م راغلی یم او زما خو سوات ډېر زیات خوښ دی. دلته ما یو فلم هم کړی و ریکارډ، هغه اردو فلم و، شدت. د هغې ګانې مانې ما کړی دی او سوات داسې دی لکه وایي دا د جنت یو ټوټه ده. بلکل. دا راته ووایي چې تعلق هم د کومې سیمې سره دی په پښتونخوا کې؟ پښتونخوا کې زما خاص دی نو پیښور کې چارسده رزړو سره. چارسده رزړو سره؟ رزړو سره زما تعلقات دی. او د فلم انډسټري ته د کوم وخت نه راغلي دي؟ نو هغه چې زه به نسبت نه وم راغلی چې زما واده شوی و، نو زما ډېر زیات شوق و. چې هغه ټایم کې لکه دا آرټسټ چې داسې وی یاسمین خان نه علاوه داسې آرټسټ وی چې هغوی به اردو ویلی، نو د هغې د پاسه بیا د هغوی ډبینګ کېدو، پښتو کې به یې ډبینګ کولو، نو هغه ډبینګ سره به د هغوی ایکسپریشن هغه شانتې نه و، هغه خوند به یې نه وه، مزه به یې نه وه. نو د هغې د وجې نه بیا ما ویل ډېره زه کوشش لاړه شم. خیر دا ټایم خو ډېر زر تېرېږي، خبرې زر کېږي، ټایم ډېر مشکله سره تېرېږي. رومین کوم یو فلم کړی و؟ پهله فلم ما کړی و دا ګز دا میدان، عزیز تبسم زموږ ډایرکټر و، زما استاد هم دی. دا ګز دا میدان؟ دا ګز دا میدان فلم و، هغې ډایرکټر و. او دا شوق هم د څه د وجې نه پیدا شوی چې تاسو د فلم انډسټري ته لاړ شئ؟ نو دا هم دې وجې نه که نه چې لکه ډبینګ کېدو د بل چا نو هغه الفاظ به صحیح نه وو. تاسې دا به زه دې نه ښه وایم. دا ما چې پښتو لکه یو خپل جګه دی که نه، پښتو کې موږ ته پته وي که نه چې پښتو کې دې ته څه ویلی شي، دې ته څه، خو د هغې دپاسې چې ډبینګ کوې نو هغه ایکسپریشن نه جوړېږي. زموږ د پښتنو معاشره کې ډېره ګرانه وي چې یو آرټسټ او بیا یو فیمیل دا د کیمرې مخې ته راځي. ستاسو داسې مشکلات درته راغلي مخې ته؟ موږ ته خو ډېر مشکلات راغلي دي، تقریبا تر اوسه پورې دي. چې موږ کله انډسټرۍ ته لاړو نو زموږ فیملي چې کومه وه هغه ټول موږ نه وروسته شو. دې کې موږ سره دښمنیان هم شوي دي، دې کې په موږ ډزې وزې هم شوي دي، تقریبا هر قسم په موږ تکلیف راغلی. بس زما یو ضد و، زما یو شوق و نه زه په فلم کې کار کوم. ستاسو په دې خاندان کې داسې نور څوک شته چې هغه د فلم انډسټري کې؟ زما خپل ذاتي طرف نه نشته دی او زما د خاوند طرف نشته. یو اوس هم یو اکټر پکې کار کوي، دا ټولې پېژني، دا جهانګیر جاني. جهانګیر جاني د هغه لکه زه رشته کې مامي لګم. مامي لګي. ستاسو خاوند چې کوم دی هغه د هغوی ماما دی؟ نه، زما اندرور چې کومه ده د هغه د هغوی مامي ده. ښه ښه. نو هغې رشته کې لکه هغه زما اندرور ده، نو لازمي ده چې ما ته مامي ویه، د هغوی کور والا هغوی ټول ما ته مامي ویه. او بچي هم څو دي؟ بچي زما شکر دوه ماشومان دي، یو مې زوی یو لوره. او هغوی نن سبا څه کوي، تعلیم کوي یا څه؟ نه، لور خو مې خیر واده ده، هغه مې دی نو خپل د لیبر زوله ورکړې ده، زوله مې واده کړی دی، هغه خپل لکه جاب کوي، د ګاډو ماډو جاب کوي. ماشاءالله. اوس نن سبا که موږ ګورو د فلم انډسټري هغه خوند نشته دی کوم چې مخکې و د نن نه له 70 کاله وړاندې چې کوم د هغې خوند و. په سینما باندې به اختر ته به خلک رالو یا په سینما فلم لګېدلی، موږ فلم لزو. نن سبا سینماګانې خوشې پرتې دي، خلکو ته هغه اوس موږ راتو په لاره باندې راتلو، خلکو ته پارکونه جوړ کړي دي پارکینګ لپاره، ګاډي به ایسته پارک کېږي. نو نن سبا د هغې هغه ډیمانډ نشته دی. په هغه وخت کې د فلم انډسټري څه حیثیت نن سبا هغې ته به کوم نظر تاسو ګورئ؟
مخکې دا و چې مخکې خو یو فلمونه به هم ډېر ښه جوړېدل هغې طور پټې صحیح کار به لکه داسې کار به د هغې کېدو چې هغه به بالکل خلکو چې دا حقیقت دی لکه او اوس دا دی چې اوس دا چې کمې اردو والے چینکۍ راغلی یا پنجابیان یې راغلی هغوی صرف به دغه راشي په درې سینو کې ګانو کې ډانسو کې لاړ شي هغه ټایم کې آرټسټ به چې کوم راتلو هغه خاص لکه فلم دپاره راتلو نو هغه ټایم کې به کار هم ډېر ښه کېدو باقي دا هغه ټایم پروډوسران ډېر ښه وو ډایرکټران ډېر ښه وو نو اوس هغه هغه نشته کم چې نن سبا خو دا دی چې بس هېڅ پته هم نه لګي به دا د هغه راغلی کوڅې نه رونیسي وي دا اکټر شو یا دا هیروین دا یا دا او خو به داسې به نه کېدو حالانکې ما به چې کله فلم کې کار کولو ما یو فقیرې ګیټ اپ کړی و فلم کې زه خیر غواړم او ما حقیقت کې خلکو پیسې راکړي ما داسې ګیټ اپ کړو چې خلکو حقیقت کې پیسې ما لاس کې دا فقیره ده دا فقیره ده اوس هغه د پلار د اړیکې یا به ټانکه چلی یا به هغه خرګاړې چلی لور به د 50,000 روپو ډرس اچولي دا د کوم ځای نه راځي دا تاسو خپل ووایئ چې هغه خو به ما هغه ورکوي نو فلمونه هغه ټایم کې ځکه خو اوس فلمونه ځکه داسې دي چې هغه به دلته پلار به ډرایور یا به کلینډر او لور به د 50,000 روپو ډرس اچولي نو خلک دا سوچ کوي چې دا ډرس دی د کوم ځای نه راغلی موږ خو به داسې کار کولو چې به خلکو خیرات حقیقت کې راکړو چې فقیره به هم نو فقیره به هم خو امیره به هم نو امیره به کو غریبه به هم غریبه به هم کو ټانګېوال لور به هم ټانګېوال لور به هم نو دې دا خلک په پښتو په هغه خو نه پوهېږي دا پښتانه خو نه دي بالکل دا راته ووایه میډم دا ګز او دا میدان تاسو کله لومړنی فلم کوو په هغې کې تاسو کله یو سینې تاسو ته وړاندې کړو هغې کې څه مشکل درته راغلی لومړنی فلم اوس تاسو نه پهله خو دا و چې لکه دومره خاص خو خیر نه پوهېدو نو هغې کې به دا شي حقیقت لګېدو چې بی دا خو بالکل لکه مشکلات راته وي انسان ته داسې آسان کار نه دی داسې لکه عام سړی چې وي داسې عام کس ولاړ دی مړه دا ډایلاغ خو د 2 منټو خو چې کله کیمرې مخې ته راشي بیا هغه ته پته ډېر مشکل شي ورته نه ما ته بېداربخته خدای وبخښي هغه هم ما ته ویلي چې ته واحد داسې ښځی ته کیمرې مخې ته ګبرو نه شوې او په دې کې دا کوم فلم چې تاسو کوم جوړو دا ګز او دا میدان په دې کې هیرو څوک تاسو دې کې دی نو ما سره چې کوم هیرو و هغه بېداربخته او فلم کې چې وایي کې بدر منیر و یاسمین خان مین هغوی و مین کریکټر مین هغوی و او کوم چې کریکټر زما و نو هغه فهم کریکټر و ډېر لکه یو ظالم جنۍ او انټر چلی و په نوکرانو ظلم زیاتی کې حالانکې دی کې ما ته حقیقت کې کنځل په سلیما کې شوي دي عوام راته چې کله عوام فلم کتو ما ته کنځل کړي دي او چې هلته کې ظالمه جنۍ وي چې ظالمه جنۍ او ظلم کوم نو هغوی حقیقت کې هسې به دا پته نشي دا دومره خواږه ښځه بیا ما هغه ډایرکټر صاحب ته وویل چې زه په ژړا شوم چې ما ته کنځل کوي ما ته وایي ته هیټ شولې دوی تا ته کنځل کو نه ته هیټ ولې چا کریکټر داسې د ظالم و که نه نو ته لکه ظالم وګڼلې تا داسې کریکټر وکړو چې هغوی ته ظالم وګڼل ته هیټ شوې هسې په کریکټرو کې کوم یو کریکټر خوښوي د ظالمانو یا داسې د هیروین یا اواز سټارټ د ظالمانو نه زما د ظالمانو او دا کوم سړی چې دا کوم کریکټر چې کوم د ظالمانه کوي ډېر نه ډېر زیات خوږ دي زړه خو ډېر خوږ دي حقیقت کې خو دی داسې نه که نه خو هماغه پهله فلم داسې راغلی و دی کې ظالم انټر ورسره انټر چلی دا کوي دا کوي نو اوس دو چې کوم کریکټر زه کو د مور هم کوم که نه چې به زه یو ظالمه مور په بچو باندې ظلم حالانکې ما کړي دي د مور کریکټر یې د ظالم ما ته اوس هم خلک ته خو ډېره ظالمه مور یې ته خو ډېر ظلم کوې چې زه به ظالمه و خیر وکړې نه یم د زړه نه ښه یو کریکټر داسې راشي چې هغه خامخا دغه خامخا کوي د هغه څومره خوښ تېر چې دا ګز دا میدان دا فلم کړو د هغې څومره هغه جما 81 کې کړو 81 کې 81 کې جی 81 او ستاسو عمر څومره تقریبا دغه 13-14 سال 13-14 سال عمر ډېر کم عمر کې ما کار نو تاسو وایئ چې هغه وخت کې زموږ واده شوي دا 13-14 سال کې ستاسو واده شوي ما 12 سال کې 12 سال کې واده شوي دا هم د پښتانه لکه هغه ټایم کې دا سوچ چې هغوی به جنۍ کم عمر کې واده وکړه صحیح او تقریبا د 1981 نه پر دې خوا تر 2021 پورې څومره فلمونه وکړي څومره ډرامې ټوټل یاره ما ته خو داسې بیان نه وي خو دغه شانتې 400 پورې خو به یې فلمونه لکه ایز هیروین درته یاد
بیا وروسته د مور دا کرکټر ما دا ما شروع کړی دی تقریبا 97-98 نه بیا د مور د کرکټرو کې بیا شروع تقریبا 4-450 پورې تاسو هغه کې هیروین راغلی او دا غینه باقي چې د مور په کرکټرو کې راغلی په دې 4-450 فلمونو کې تاسو کوم داسې یو فلم خوښ چې تاسو اوس هم وایي چې هغه فلم مو وکړ فلمونو خو داسې لکه ډېر دي زما چې کوم فلم خوښ دی نو هغه زما ډېر زیات خوښ دی ګل وازغي هغې کا کرکټر د بدر صاحب زما داسې ما ذاتي فلم دی لکه خپل پروډکشن هغې کرکټر داسې و هغه زما ډېر زیات خوښ دی او داسې د ګورکن فلم شو ژوند میله فلم ډېر ښه بیا داسې یو فلم راغلی و نمک حرام هغه ډېر هیټ شوی و او هغې کې خالي هغه یو سین چې کوم یا نعمت صاحب راځي او ما په خېټه باندې وایي او زما بچی لکه هغه کې هغه زما ډېر زیات نمک حرام ډېر زیات خوښ شو داسې یو څو فلمونه زما ډېر زیات خوښ او د خانخېله فلم د خانخېله فلم زما نه و کې زه نه وم خانخېله کې زه نه وم یو فلم ما ستاسو کتو په هغې کې تاسو پکې یو د خانې پاټ پکې کوئ په هغې کې تاسو یو جبر پکې کوئ کوم خلک چې بیا په هغې کې تاسو خپل مشین راوالئ خپله ګرډازې وکړئ او داسې یو فلم نامې رانه ده اوس ډېر وخت وشو داسې خو خیر نومونه موږ ته هم ټول نه یاده نو کرکټر خو ما ډېرې زیاتې کړي دی د هیروین کې ما ډېرې کرکټرې لکه داسې کړي دي یا چې کله د مور کرکټر شو د مور کرکټرو کوم داسې لکه ډېرې زیاتې کرکټر ظلم زیاتې لکه دا اکثر زه کوم یو طرف ته خو د فلم انډسټري نه ستاسو چوله بلېږي بل طرف ته په دې باندې تاسو یو پیغام ورکوئ پیغام په څه مقصد ورکوئ پیغام موږ دا ورکوو چې مثال کې تاسو لکه یو انسان ښیئ که نه چې هغه ظالم دی نو هغه به د ظالم د هغه حرکات خو به ښیئ که نه چې دا ظلم کېږي یا نه کېږي ویلن او هیرو دې ته ویلی چې ویلن غلط کارونه کوي د هغې انجام چې وي هغه غلط وي هیرو چې کوم وي هغه د هغه ختمول غواړي چې دا غلط دی هغه دې ردا حرکتونه دې ختم شي نو هغه ځکه هیرو او ویلن کې راغلي لکه دواړه یو شی دی نو موږ موږ ظالم ښیو لکه چې حرکتونه د هغه غلط دي چې انسان ښه کار کوي د هغې به ښه شی نه میلاوېږي او چې انسان بیا هم انسان څومره غلط کارونه کوي نو داسې یو وخت راشي چې هغه ښه کارونو طرف ته راواوړي نو موږ خلکو ته یو میسج هم ورکوو خو که موږ لکه وښیو چې مثال کې زه ځان وښیم چې زه لکه ډېره ظالمه مور یم د هغې انجام بیا موږ ښیو چې د هغې مور انجام څه دی یا موږ انګور ښیو چې انګور ډېره ظالمه ده خواښو سره ظلم کوي دې سره ظلم کوي اندرو سره ظلم کوي نو د هغې انجام بیا موږ ښیو چې اخري نتیجه د هغې نتیجه دا ده نو موږ عوام ته خلکو ته کور والا ته وایو چې جي داسې څونه مه کوو دې نه سیټ ته شي د دې انجام دا دی د دې نیکۍ دا شي څه نه میلاوېږي د برایۍ دا څه نه میلاوېږي نو موږ هغې لکه دواړو یو خپل هغه ښیو چې دا غلط دی او دا صحیح دی نو که ډېر تاسو اکثر وګورئ تاسو لکه عام خیانت ته خبره کوم اسلامي خبره چې ټول عمر انسان په غلطو روان خو الله تعالی هغه له داسې یو مکبر چې هغه یو د نیکۍ یو معمولي کار و او الله په هغې باندې هغه معاف کړي شو نو داسې موږ داسې وکړو دا خلک ویل لکه دا خو فلمي خلک دي دا خو اکتران دي دا داسې دي دا داسې دي نه زمونږ چې څومره د محنت کار دی که نه زما خیال عام خلکو کوم چې مزدور په هغه کې لګوي که نه ټاټکې چوټوي که نه د هغوی به هم دومره سخت کار دی موږ په څښا ګرمۍ کې په هغې کې موږ نور ته ولاړ یو موږ په کم ځایونو ته په غرونو ته خیږو په یخنۍ کې موږ په کم یخنۍ کې په کم اوبو کې موږ کارونه کوو زموږ کار ټولو نه سخت ډېر سخت دی چې داسې پاټ پکې راشي د مصریتوب پاټ پکې مخ پکې تور موږ پکې اکثر زخمیان شوي یو دا ګوډې موډې زموږ ټولې شکېدلې دا پې زموږ هغه شوي دا لاسونه زموږ شوي موږ پکې اکثر دا خلک وایي مړه لرې که دا فلمي خلک دی لرې که دا فلمي خلک څه بد خلک نه دی فلمي خلک د اړه نه ډېر ښه دي او دوی دا دی چې دوی همدرد دي ولې چې آرټسټ سړی چې کار دی که آرټسټ یو د مینې شی دی هسې د ظلم د هغه څه شی نه دا د مینې شی د آرټسټۍ لپاره میډم صاحب په دې خبره کې منځ کې خبره رایاده شوه د آرټسټۍ لپاره دا خو په هر چا کې دا کوالټي په هر چا کې نشي راتلی که دا خو یو قدرتي سن چې شاعر ته
یو الهامي دغه ورته راځي شاعري هغه خپله کوي ارټسټي چې کومه ډېر پس تعلیم خو نشته ته به د خامخا دا تعلیم به کوي نه ډېره په تعلیم نشته حقیقت ته ډېره لپاره بالکل تعلیم نشته د دې یو شوق دی بس شوق ته بولنس غواړي شوق ته او شوق ته هغه باندې شوق چې ستا وي که نه ته به دې ته نه ګورې چې دلته لس ولاړ دی دلته شل ولاړ دی او ستا شوق ستا جنون دی بس ته په ځان نه پوهېږې چې زه څه کوم څه نه کوم او دا عام کس کولی نه شي خو دا چې چا شوق وي حقیقت داسې ډېر خلک شته دا خو ډېر زیات شوق تاسو په وخت کې به دوه هیروینان به لکه زما په یاد وکړي نو به هغې مخکې چې کوم نور خو راته داسې یاد نه دي موسد شاهین او شاهناز به یاد دي چې دوی فلم راغلی دی نو هغه موسد شاهین چې رابطه شوې ده چې یاره په کوم ځای کې څنګه یې هغه ځکه ناکله خبره کېږي دا هغه خو نن سبا سیاست کې ده سیاست کې ده نو دغه چې کله لاهور ته راشي یا په موبایل باندې چېرته خبرې وشي نو هله هله ورسره کېږي یعنې کې ښه هغه واخیسته وه اوس نن سباني وخت کې سته ګورې چې تاسو په شان کې داسې نورې ارټسټ په دې نوو ارټسټانو کې شته چې داسې وځي نو کې فلحال څوک داسې نه دي راغلي یعنې کې وینډم چې کوم زمانه پس شوی دی هغه پس سدرنور شوی دی سدرنور باندې نازو او سدرنور د نازو د سدرنور نه پس بیا داسې اکټر نه دی راغلی چې یاره مونږ ووایو چې واقعي دا یو ارټسټ دی لکه هغه ورځ ما یو فلم کې اوس کړی نو زما د ګز میدان کرکټر هغه چې دی چې بیا د شهناز دغه ګز میدان والا کرکټر نو هغوی په خپله ووایي چې یاره هغه ګز میدان کې چې کوم شهناز کرکټر کړو دا جنکۍ خو نه شي کولی نو هغوی هغه کرکټر کولو لکه نو دا جنکۍ چې نن سبا دا دی دا د سټیج جنکۍ دا د دوی شوق نشته صرف ځان پسې راته بولګی چې په ټیک ټاک بس به هغه شو زمونږ یو سټار راشي صرف سټار لګي موږ سټار نه لګو نو په سټار هغه ټایم کې پوهېدم نه چې سټار وایي څه موږ یو شوق نو داسې کرکټر ته په چا نه شي کولی چې ته وایې چې یا دا ګز میدان یا کوم یاسمین خان کړي دي یا مسر شاهین کړي دي چې بیا هغه کرکټر نن سبا په یو جنۍ موږ وکړو همدارنګه ته ووایې چې په سټیج پروګرامونه هم کوئ چې په سټیج تاسو کوم پروګرامونه کوئ که صرف د فلم طرف ته توجه چې یاره فلمونو کې کار کوم نه موږ لکه ته فلمونه سټارټ نه فلم نه ما اخیستی و فلمونه شو کوم دی ما صرف یو شو کړې وه په پېښور کې بیا وروسته م 2-3 شوګانې کړې وې نو فرسټ ټایم چې ما پېښور نشترات کې شو کړې وه نو د ارشد د شاهد د پلار والد صاحب هغه سردار خان هغه ما ته ډېرې خبرې کړې وې تاسو چې ګوره په عام خلکو ته راځئ که نه تاسو بیا څوک فلمونه نه ګوري تاسو په سټیج مه راځئ تاسو یا تور یې یا سپین یې یا شنې یې یا زیړ یې خو تاسو خو عوام وګورئ چې عوام تاسو عام وګورئ هغوی خو بیا ډېر موړ شي چې دغه شهناز دغه شهناز به په څوم کتله او نن سبا خو چې روګان ګورم په سټیج دی خو جنکۍ ګورم په سټیج دی جنکۍ خو راځي د سټیج نه نن سبا زموږ روګانو په لعنت شوي دي هغوی سټیج ته ختلي دي په ورځ په هفته کې 3 شو کوي هغه 3 ورځې شوګانې کوي په ډایرکټرانو کې د کوم یو ډایرکټر نه ډېر زیات متاثر دي چې ښکلی کار کوي نن سبا نه ډایرکټران خو خیر ډېر ښه دي ټول ښه دي ما خو لکه زیات کار کوي نو چې کړی نو ارشد سره مې زیات کړی بیا جنادر سره ما کار کړی دی پخواني خو خیر ډېر ښه و نن سبا همدغه یو جنۍ دی دا کوم چې دی ارشد خان دی او جنادر دی او لیاقت علي خان دی دغه څو ډایرکټران دي داسې خاص څوک د دې یو فلم په حساب سره دی کې پر دی یا د ثابت فلم د دې موازنه تاسو ته په کومه طریقه میلاوي دا دې موږ اګریمنټ کېږي چې هغه ورسره مقابله په کال کې ختم شو یا په هفته کې ختم شو چې هغه خپل دا فلم چې هغه هغې لپاره به لوکیشن ګوري موسم بوله ګوري ورځ بوله ګوري شپه بوله ګوري غر بوله ګوري سیند بوله ګوري د هغې لپاره هغه به تاسو ټول کوئ په دغه یو دغه کې اګریمنټ کې دا یو هغه هغوی هر څه په خپله هغوی کوي که نه نو بس موږ ته بیا اګریمنټ وشي که موږ بیا هغوی په میاشت کې ختموي خو په کال کې ختموي هغې د هغوی خپل هغه خو نن سبا هغه فلمونه داسې نشته چې هغه شپږو میاشتو ته لاړ شي یا کال ته لاړ شي دغه ولې د اختر فلمونه دي اختر یو اختر او بل اختر وجه څه ده نو کار نشته کار ولې ختم دا هغه ته نو سرکټ ټول ختم شو ما په خپله یو فلم دارې جوړ کړی و دا کوم یو آخر پښتون یم اسمونه افغانستان هم پکې ونه شو نقصان اوس سوات ته راغلي د سوات خلک څنګه مینه ورکوي ارټسټانو ته سوات خلک خو ډېر ښه دي په مینه کې ډېر زیات ښه دي
دا وزره دوی هغه ویم جوش ویم یا به داسې یو پاگلتوب ویم چې دوی دومره مینه ورکړي هغه آرټسټانو ته کوم چې شوټینګ نه راځي چې هغوی بیا نه راځي نو زه دوی ته صرف خواست کوم چې تاسو دا خلک پرېږدئ ډاکټران دا پروډکشن دا دې سوات ته راشي نو چې سوات ته ګوره راشي نو هغې کې به تاسو به هم چانس میلاوېږي تاسو ته به هم کار میلاوېږي نو تاسو دلته کې خپلې ډرامې کوئ خپلې هغه کوئ نو پکار تاسو ته تاسو لږ تعاون دی هغه سره کې پروډکشن والا سره فلمونو والا سره دې دې سوات ته راځي نو چې سوات هغه لوکیشن ډېر زیات ښه دی په انتها ښه دی هر سړی د سوات تعریف دی چې د سوات غوندې هغه په بار ملکونو کې نشته ما خپله دلته اردوګانې کړې دی ما لاهور کې چې چلول هغه وایي چې دا کم ملک دی دا چې زموږ پاکستان دی سویزرلینډ دی د ایشیا دا په پاکستان کې دا لوکیشن نشته صرف دا هغه دی چې دوی بس عوام ته لکه خپل ډاکټرانو ته دومره هغه جنون دوی کې دومره زیات دی هغوی دوی وایي چې موږ مینه ورکوو موږ د انسان ته نږدې کېږو خو هغوی وایي چې دا موږ لکه کار کوو کار ته ټایم کې پرېږدئ چې موږ کار وکړو اوس هم زموږ یو فلم راتلو دی به چې نه راغلو نو چې دا فلمونه دلته راځي سوات ته یو خو به موږ ته ښه لوکیشن یې میلاوي هغه پروډکشن والا ته ښه لوکیشن پروډوسر ته ډایرکټر ته میلاوي یو چې کوم دا سوات کې کوم اکټران دي دوی دا ډرامې کوي یا خپلې پیسې لګوي یا خپل ټایم ضایع کوي دا په فلم کې ښه نه دی چې د ډرامو د فلم فرق خو شته که نه او بیا دوی خپل د جیبه پیسې لګوي او دوی ډرامې کوي کوم چې دا شوقیان دي دوی له پکار دوی او د خپل پروډکشن نه په فلمونو سره تعاون کوي چې دوی راځي پولیس والا دا وایي چې موږ دا عوام یې هغه نه دا عوام ذمواري موږ نه موږ لږ ناکامه یو دلته کې مثالي نو ډېر ښه دی لکه مینه ښه ورکوي بیګا مې زه بالته لاړم بازار ته ښه ټوله نه راتاو شو یو راتلو سلام بل نو موږ حالانکې موږ خلک خو یو کس دوه کس ته هغه عادت دي کوم چې زموږ دا پنجابي وي دوی عادت یې نه وي ډایرکټران پکې داسې یا پروډوسران یا ټیکنیشن یا کیمرامین یا خوا د هغوی بیا ګبراوي سوات دلته خلکو خلک تنګول کوي خلک نور څه دا نه وي چې یا بدتمیزه دي یا څه مړه تنګول کوي که نه مړه تنګول کوي موږ کار ته نه پرېږدي نو دوی ته زه دا ریکویسټ کوم چې پلیز داسې لږ یې هغه ټریک کوي چې دا فلمونه دې سوات کې شروع شي ډېر ښه لوکیشن دا هسې ضایع کېږي اخري بس پیغام ورکوي انټرویو زموږ لږه اوږده شوله ډېر معذرت غواړو خو د اختر ورځ ده ډېر د خوشحالۍ خلک خوشحالیانې کوي که موږ دلته کې نور انټرویو نه اخلو تاسو هم سیل به هم کوئ خو اخري څه پیغام ورکوي زموږ کتونکو ته زموږ د اواز سوات پاڅون نیوز دا موږ سره دلته کې چې کوم کیبلې دي دا موږ په هغې باندې زموږ دا چینل چلېږي په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې زموږ چینلې دي او زموږ دا چینل زموږ مینوال ډېر زیات خوښوي په دې باندې زموږ یو لوکل په دې ثابت سوات کې چې کوم کیبل نیټورک دی اواز سوات یا سوات کیبل نیټورک دی په هغې باندې زموږ دا پروګرامونه چلېږي او په هغې باندې مخکې موږ داسې پروګرامونه کول خو هغه زموږ د کوتاهۍ د وجې نه لږ غونډه کې ستړي شوي وو نن هغه خلک تاسو ګوري هغوی ته څه پیغام ورکوئ زما خو دا تاسو ته خواست دی تاسو د کشرانو سره مینه محبت کوئ او کشران پکار دي مشرانو سره مینه محبت کوئ د خدای په امان ډېره مننه میډم شهناز ګران کتونکو تاسو د میډم شهناز خبرې ترې واورېدلې چې هغوی د 40 کالو راهیسې په فلم انډسټري کې کار کوي د ډېر مختلفو دورونو هغوی تېر شوي دي خو دوی تاسو خلکو ته دا پیغام یې درکوو چې د خپلو مشرانو قدر کوئ مشرانو نه دا غوښتنه وکړله تاسو د خپلو کشرانو سره مینه کوئ ځکه چې دا اوس هغه کشران نه دي پخوا چې به د کومو کشرانو به د مشرانو عزت کوو کوم احترام به یې کوو کوم هغوی سره به مینه کوله د هغوی مخکې به یې جامد ته به نه کېناستل تر دې پورې خو اوس هغه مشران نه دي ځکه چې حالات داسې راغلي دي نو دې خلکو نه یې دا غوښتنه کړې ده چې تاسو مشران د کشرانو سره مینه وکړئ او کشران د مشرانو سره مینه محبت وکړئ امید لرم چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ وي راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمه تنظیم له اجازت راکړئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان